ډېر اعلی انور مانیروال صاحب ډېر خوندور کلام او ډېرې خوږې خبرې را سره شریکې کړې. موږ سره صدر محفل او مشر میلمه د نننۍ غونډې پاتې دي. نورو ملګرو خپل تاثرات هم پیش کړل. زه یو څو شعرونه د ډاکټر صاحب روح ته ډالۍ کوم. د هغې نه پس بیا زه بلنه ورکوم طلا محمد شباب صاحب ته چې هغې راشي خپل تاثرات وړاندې کړي. یو څو شعرونه داسې دي چې غم دې جاړمه د اوښکو له څڅوبه، غم دې جاړمه د اوښکو له څڅوبه، چې راپاسمه په نیمه شپه د خوبه، او چې هغه راشي زمانه لرې ګرځه، چې هغه راشي زمانه لرې ګرځه، نور په هر سړي قایم اوسېږه روبه. او انتها به یې زمونږ په کتال وي، انتها به یې زمونږ په کتال وي، داسې ښکاري چې جوړیږي راته لوبه. او سمالی په خیال ساتلو کې غافل دی، سمالی په خیال ساتلو کې غافل دی، څه ګلان ممړاوي کېږي له وچوبه. او عبدالله سره د مینه پر اختیا ده، کنه یاره دا دې وکړه ټټوبه. ډېر محترم طلا محمد شباب صاحب ته بلنه چې هغې راشي او خپل تاثرات موږ او تاسو سره شریک. شباب صاحب د الله تعالی د لوی نوم نه شروع کوم چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د صدر صاحب په اجازت باندې یو څو خبرې او یو څو شعرونه ویل غواړم. اول خو زه د سید عادل او د اسرار صاحب دي د ټولې کورنۍ او د هغوی د نورو ملګرو د روح الامین دي د دې هسپتال کې چې کومه عمله ده د هغوی شکریه ادا کوم چې دومره لوی کار یې وکړو، لوی همت یې وکړو چې د یو لوی شخصیت د مرګ نه پس یو ډېر ښکلی ادبي محفل جوړ کړو او موږ ته د څه ویلو د اظهار موقع راکړه. زه که دا ووایم چې دا اشتیاق خدای پاک دې وبخي ما سره ډېر زیات پاتې شوی دی چې کله اجمل خټک بابا د افغانستان نه راغی نو هغه یوه خبره وکړه چې صوابۍ کې د نادر خان بزمي صاحب قبر له ما بوځه. نو نور لمین صاحب ناست هغه پروګرام بیا جوړ شو. نادر خان بزمي صاحب جمدی و خدای پاک دې وبخي او په هغې کې اجمل خټک صاحب هم دي راغوښتی و. هغه نو زما اولنی ملاقات اشتیاق سره په دغه محفل کې شو. اشتیاق دغه ورځو کې سبق وی او وړوکی و. بیا موږ به اکثر اکوړي ته تلو اجمل خټک بابا له دا اشتیاق به راسره و. بیا اجمل خټک بابا په یو نظم هم لیکلی دی او په دې کتاب باندې یو تفصیلي تبصره هم کړې ده په خونناب باندې. بیا چې زه به اکثر یوازې لړم خټک بابا له یا نور ملګري به راسره وو اشتیاق به نه و نو اجمل خټک بابا به خامخا تپوس کو بیا هغه هلک تاسو ځان سره ولې نه راولئ. موږ چې به بیا تلو نو هغه به موږ ځان سره لازمي مطلب دا دی چې اجمل خټک صاحب هم په هغه کې څه لیدلي او څه محسوس کړي او د هغه د فکر نه متاثره شو. په دې دغه باندې اشتیاق باندې یو نظم هم لیکلی دی په دې کتاب کې شته دی خونناب باندې. نو ما سره خو د هغه د ژوند هغه یو همګیر شخصیت و که د طب میدان و نو هغې کې هغه دومره مخکې لړو چې پښتونخوا نه د پښتونخوا نه علاوه هم د هغه خلکو پیژنده او هغه د خدمت په جذبه راغلو. ځکه چې دلته به څوک زمونږ خپل راله یا اشنا زنانه یا نارینه او زمونږ نوم به یې ورته واغسته نو هسې خو هم هغه زما خیال دا ملګري عمله ناست چې هغه به د هسپتال کې د مریضانو له لنګر هم ورکړو نو چې بیا زمونږ نوم به یې ورته واغست چېرې د هغې موږ خپل یو یا ګاونډیان یو یا د کلي یو
نو اکثر پیسې پیس به هم ته وانه ورسته او شی ډوډۍ به پې مو کړو د هغوی به دغه مریضانو به خطه به تسلي وکړه. نو که د تعلیم میدان نو اشتیاق یو مثالي استاد و. هغه که د دینی میدان نو هغه هغې کې دومره مخکې تللی و چې حافظ و عالم و. بلکې دا به ووایم چې په دې ظل صوابۍ کې دا د اوږدو تراو رواج چې دی نو دا ته شروع کړی حافظ اشتیاق الرحمن خدای پاک دې وبخښي. ښه داسې هغه جهادي تنظیمونو کې شامل شوی دی او یو باعمله باکرداره شاعر ادیب صداکار او حکیم. نو هغه چې کم میدان ته تللی دی هغه معمولی شخصیت نه و، هغه یو غیر معمولی شخصیت و. نو ناوخته دی نور لمین صاحب هم خبرې کوي او قدرتي خبره ده چې ستا کم بني ادم ډېر زیات خوښي نو د هغه مخکې سړی خبرې نشي کولی، غلی شي، چپ شي، ګونګې شي. هغه سره زما دومره نزدېکت او دومره تعلق او دومره عمر او ژوند تېر شوی دی چې موږ یو بل سره د کورونو مسلې هم شریکې کړي دي. ستونزې چې کوم کورونو کې راشي که نه کورنۍ نو چې چا سره د ډېر نزدېکت او پاتې شوي نو بیا سړی وایي چې خدای پاکه زه د کوم ځای نه شروع وکړم، څنګه الفاظ زه را پیدا کړم چې د هغه د شخصیت احاطه پې زه وکړم. نو یو څو شعرونه ورته ډالۍ کوم. دې کتاب کې زما یو مورا نظم دی، زما ننګیاله سترګوره قلمکاره یار هغه ځان ته منسوب کړی دی خو هغه نه وایم، هغه اوږد دی، بس صرف یو څو کتې به ورته ووایم. صدر صاحب کتاب که په مخ یې د وختونو غبار پرېوځي، که په مخ یې د وختونو غبار پرېوځي خو ایرو کې چېرته ښکلی لال روکېږي او تور تمونه د وهمونو که ترې تاو شي دا متل دی نور په ګوته نه پټېږي. مهرباني او دا ورته دوه درې شعره نور ډالۍ کوم. که تصویر دی له نظره تیرو بیر دی، که تصویر دی له نظره تیرو بیر دی، ګلورین احساس ته زړه کې را برسیر دی. ته خو لاړې د دنیا د جیلخانې نه، ته خو لاړې د دنیا د جیلخانې نه، د ژوندونه لا د غلو شپول چاپیر دی. او شپه او ورځ مې د خپل سوري په شان ملې، ستا د یاد خوږلن مې جوبل زړه له ډېر دی او څنګه به هېره ستا د مینې سپاره کړم. ما یې کړی تلاوت په زور او زیر دی. او دا یو کتاب دو ته نورې ډالۍ کوم نور لمین صاحب. پګړی په سر وي نوم یې دستار دی، پګړی په سر وي نوم یې دستار دی، بوټان په خپو وي د خپو پیزار دی. بوټان په سر دي پګړی په خپو کې، عجیبه ملک دی عجیبه ښار دی. او دا بله یو کتاب چې د اشتیاق ډېره خوښه وه دا ورته ډالۍ کومه چې خواري کوي نو خوار دی، چې خواري کوي نو خوار دی، چې هیڅ نه کوي مالدار دی. چې خواري کوي نو خوار دی، چې هیڅ نه کوي مالدار دی. اپوټه غوندې قانون دی، مولا وایي د خدای کار دی. والسلام. ډېر ښه طلا محمد شباب صاحب. زه اوس صدر محفل جناب محترم نورالامین یوسفزي صاحب له بلنه ورکوم چې هغوی راشي او اخرني خپل تاثرات وړاندې کړي. د دې نه پس به بیا دعا کېږي. جناب محترم نورالامین یوسفزي صاحب.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. د دې ډېر برکتی یاد غونډې او درد غونډې مشر ملما زما د څلوېښتو کالو ملګری طلا محمد شباب انور مانیروال صاحب د صوابۍ د مختلفو بېلابېلو کلو نه راغلو زما شاعرانو منورینو ملګرو او د اشتیاق ډاکټر صاحب د خاندان او د هغه د همکارانو ملګرو کشرانو داسې ده چې زه ناستو منو دا سوچ مې کو چې یاره څنګه چې شباب صاحب وایي چې سړی وایي چې د مزي سره د کوم ځای نه راونیوم په دې خبره مې سوچ کو او بیا د نن نه د مرګ نه تقریبا یو میاشت یا شل ورځې مخکې زه او بیتاب صاحب ګل محمد بیتاب صاحب او ساجد ټکر مونږ د شهباز اخبار د دفتر نه راکوز شو نو دا چانه چا یو کس و د هغه موټر کې ناست و چانه یې تپوس کوه د لارې ګودرې نو چې زه یې ولیدم نو هغه راکوز شو نو هغه اشتیاق و خدای پاک دې وبخي ما ولې خیر دی نو د چا تپوس یې کو د لارې تپوس یې کو دا د شهباز اخبار دفتر چې کوم ځای دی دغلته ما ورته ویل لکه ته خو هم لکه زما ډېر زیات غټ شوی ما ته خو په خپله ډاکټر ومې لږ د خپل ځان خیال ساته ځکه چې دا وجود ډېر زیات غټ شي وپړسېږي نو دې نورې بلا کیسې راوځي ما ته خو ځان ته هم خیال کوه اکثر مې داسې وي چې د چمیار خپلې سپلۍ اکثر شلېدلي ما د ډاکټرانو ځان ته خیال دي مریضانو ته خیال دي نو مونږ لږ ساعت ډېر وخت پس لیدل شو لږ ساعت ملاو شو ګپ مپ ولګو نو زه اوس هغه سوچ کوم چې لږ ډېر ساعت په دې ورسره خبرې کړې وې دا چاته پته و چې دی به لس پنځلس شل ورځې پس د دې دنیا نه ځي زه د یو انسان په حیثیت چې ګورم نو هغه ډېر زیات معصوم و لکه ډېر جینیس هم و پښتو کې ورته مونږ نبوغ او یو نبوغ سړی و جینیس سړی و د جینیس خلک چې وي نو دا سیما فطرته وي په دې کې ډېر لوی اضطراب قدرت اچولی وي او د دوی دغه سیما فطرتي یا د پارې په شان فطرت چې دی نو دوی باندې دا کارونه کوي او دوی آوټ اف بکس بوځي ان بکس نه ځي دوی آوټ اف بکس ځي خو دې سره سره هغه ډېر زیات معصوم و لکه د هغه د معصومیت یو خاطره تاسو سره شریکه کوم چې ډېر وخت پس زه راغلی وم دلته کې چې ته غم خادي وه نو ما ورته ویل لکه اشتیاق ښکارې نه نو ما ته وایي یاره چې نور لمین صاحب تا ته څه پدره په ما خو ډېره غټه حادثه راغلې وه ما یې څه ما کویدن کړې ده ما ورته ویل اشتیاق حادثه خو د دې نه پس را روانه ده واده به کې نو داسې معصومیت سره هغه دا خبره وکړه چې بالکل بندوي داسې دغه په هغه سترګو کې او په هغه مخ کې چې کوم هغه د ماشوم چې کوم معصومیت وي نو هغه ما محسوس کړه نو یو ډېر معصوم سړی او بیا د هغه په ذات چې کله موږ د هغه د فن خبره کوو د هغه د شخصیت ګڼ اړخونه دي تاسو ټولې پې خبرې وکړې نو د یو استاذ په حیثیت د یو طبیب یا د یو ډاکټر یا د مسیحا په حیثیت د یو ښه انسان په حیث باندې هغه ټول کردارونه تاسو په هغې خبره وکړه خو یو خدای پاک هغه په فطرت باندې په روح باندې غني پیدا کړو نو د هغه غنیت یا غنایت چې دی هغه په ټولو خلکو محسوس کړی دی که فرض که دا غونډه ډېره درنه نه ده نو دا د دې وجه نه ده چې ګنې شاعران ادیبان به نه راتلل خو زما خیال دی د دې وجه به دی چې سید عادل دی به اوزګار نو او یا به دی څه کرښه راښکلي چې دا کسان به راغواړو هغې کې بلا وجه کېدی شي ګنې زما خیال دی چې اشتیاق په ټوله صوابۍ نه په لر او بر کې خلکو پېژنده او خلکو د یو شاعر یو د یو منفرد یو د ځانګړي لهجې او اسلوب شاعر په حیث پېژنده موږ سره خو عمر تیر شو ماشوموالی او بیا زموږ په مخ کې چې ده نو د بچو پلار هم شه خو چې خلک کم وي نو ټیک ته چې د کمیت په حیث باندې خو دا غونډه درنه ده پکې شاعران ادیبان ښه د نامې جامې شته خو که فرض کا د کلي خلک څوک نی راغلي نو دا به د دوی خاندان نی راغوښته زما خیال دی چې په هغه باندې په زرګونو خلک په هغه باندې مین وو هغه د هغه مریضانو مو ځکه چې هغه خپلو مریضانو سره هم ډېرې زیاتې ښېګړې کړې وې خو بهرحال رښتیا خبره باندې وایي بانګ هم را شروع کړي که نه داسې د لرې نه یو بانګ راځي نو
زما خیال دی چې داغه د یو شاعر په حیثیت چې نو د یو انسان په حیثیت که تاسو وګورئ نو هغه په فکري حواله باندې داغه په سر کې مارکسیزم او داغه په سینه کې قرآن و داغه په سینه کې هغه د سینې د لوري مؤمن او په دماغو کې مارکسیزم او هغه دواړه څه چې کله یو ځای شوي دي نو داغه په شاعرۍ باندې هغه ټول راخور دی داغه نه چې دا دومره سنګینه دغه راوته داغه د ذات نه دا دومره سنګینه شکوا دا شکوا موږ سره صرف دوه کسان داسې دي چې هغه ډېرې سنګینې شکوې کړي دي یو اجمل خټک بابا دی د لویو لویو قدرتونو رب او یو دی اشتیاق ته او زما خیال د اشتیاق دا شکوا که تاسو خو په غور باندې اولسته د دغه نه علاوه د اورېدو نه او غور پې وکړ نو دا یو داسې منفرده شکوه ده چې دا شکوه ده جواب شکوه ده د دې په پس منظر کې جواب شکوه هم موجود دی نه دا شکوه د الحاد نه ده راوتې دا شکوه د احداد نه راوتې ده د توحید نه راوتې ده انو دې کې دا یو کمال دی چې دا جواب دی او سوال دی او بل دا خبره ده چې داغه په شاعرۍ باندې چې زه غور کوم داغه غزل ما بہت اکثر دا ویل چې دا شکوه چې ده نو دا په هره مشاعره کې مه وایه او دا چې د نور هم وغځوه او دا ځان له چاپ کا او ته غزل مشاعره چونکې د غزل شی دی نو غزل وایه او ستا غزل کې ډېر انفرادیت دی که تاسو دغه په دې غزلو باندې سوچ وکئ نو د هغه دا شاعري چې وه نو دې کې هغه وخت سره لکه د نن نه 25 کاله مخکې چې هغه دغه هلکوال و هغې کې ډېر زیات جدت و او دغه جدت د اسلوب د سټایل هم او په هغې کې فکري اړخ کې بغاوت هم فکري بغاوت پکې هم شدت پکې هم مزاحمت پکې هم او رومانیت پکې هم نو هغه دغه دا شاعري چې وه نو دغه جدت چې دا د روایت په غېږ کې پیدا شوی یعنې دا د پاسه نه نو راغلی لکه څنګه چې اوس خلک په چترو راکوز شوي دي په د شاعرۍ په دغې حمله کړې ده لکه څنګه چې کله کله دا ملخان راشي په دې دغه باندې په دې فصلونو باندې او ډېره لویه تباهي وکړي نو داسې موږ سره هم په چترو باندې او د هغه په شاعرۍ کې چې کوم جدت و نو هغه جدت د روایت غېږ کې پیدا شو او په هغې کې چونکې دغه په روح کې قرآن هم موجود و دغه په ذات کې دغه په یو خپل تربیت خاندانی تربیت هم نو خوشحال بابا وایي د خوشحال خټک له عشق گفتگو شي چې په لوښي کې څه وي هغه ترې توی شي نو د هغه د ذات نه داسې څیزونه راوتي دي چې هغې کې ډېر انفرادیت او زما خیال دی دا د پښتو شاعرۍ بدنصیبۍ و چې هغه د پښتو شاعرۍ نه کټ شو تر ډېره وخته پورې او د هغه نور د هغه سیما فطرتی او د هغه اضطراب هغه نورو ځایونو ته بوته ګنې زما خیال دی چې هغه کې ډېره لویه شاعري موجود وه او هغه شاعري چې دی نو هغه په خپله سینه کې موږ دغه قبر کې صرف اشتیاق نه دی ښخ کړی په هغې کې موږ کتبخانه ښخه کړې ده په دغه خاورو کې کتبخانه پرته ده په دغه خاورو کې انسانیت او انسان دوستی پرته ده په دغه قبر کې که تاسو سوچ وکئ نو په دې کې زمونږ د شاعرۍ یو ډېر متحرک او ډېر د حرارت نه ډک غږ پروت دی او داسې چې هغه سره ډېره لویه شاعري هغه په خپله سینه کې وړې ده او هغه داسې چې هغه څنګه موږ د ماشومانو په دې قبر لیکلي که نه وہ یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا کلا ضرور مگر کل کے مسکرا نہ سکا یعنی ډېر زیات د هغه خاندان تمامه چې تاسو ډېره لویه خلا پیدا شوه او تاسو ډېر لوی تاوان کړی دی چې او دا زموږ بدنصیبۍ ده د شاعرانو ادیبانو د پښتون قام چې په 13-15 کالو کې موږ نه ډېر لوی د کار خلک دغه بلا هم یوړه دی دا چې کومه بلا راغلې ده او اوس لږ وخت کېږي چې دی نو د اشتیاق په شان یو ادب پال او وطن پال نزار یوسفزی هم زموږ نه مرګ یوړه نو دا زموږ دا کال هم ډېر خونړی و اشتیاق که د ډاکټر په حیثیت کوم کار یا کردار نو هغه هم ډېر زیات د ستاینې وړ دی او ډېر لوی کردار یې ادا کړ دلته کې چې دی نو خلکو وسني بېوسی دي غریبۍ دي او هغه چې کوم دی نو دا غریبانانو مفت علاجونه هم کړي دي او د هغه وخت کې چې سړی ناروغ هم وي او بیا بنده سره پیسې هم ني
په خصوصي توګه چې د بنده پلار یا مور ناروغي او بنده وسني او د چې کوم طریقه علاج وغه کې زیات تر د مشرانو اکثر دغه ناروغتیا اکثر مشرانو ته لګي هغه د شوګر بیماری دا یا د بلډ پریشر نو بیا خلکو دواګانې مغستې دي. خو زه صرف په اخر کې دا خبره کوم چې ما سره سید عادل دا خبره وکړه چې دا کتاب ما سره موجود دی او ان شاء الله بل کتاب او هغه به موږ چاپ کوو. نو په دې خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې کتاب چاپ کیږي. دا دویم دا وایي چې دا زوړ کتاب پکې شامل کړو. ما نه هغه نو هغه به ځان له اخیسته چاپ کول غواړي او دا ځان له ځکه چې دا دوه کتابه دي جدا جدا، نو بیا خو به یو کتاب شي. خو زه د هغه د کورنۍ غړو ته دا وایم چې عموما داسې وشي که تاسو د غزل باندې سوچ کړئ دا چې کوم موږ واورېده نو بنده ته داسې ښکاري لکه چې خپلې د بچو مور ته وایي، خپلې بیبي ته وایي چې زه خو لاړلم، نو ما خو تا سره ډېره زیاته وفا کړې ده. نو زه دا وایم چې اکثر په پښتنه ټولنه کې زموږ جاینټ فیملی سیسټم دی، موږ یو ځای اوسو او دغه یو مشترکه خانداني نظام کې چې کله خاوند مړ شي نو بیبي ډېره زیاته بې اثرې پاتې شي. دا یو تریخ حقیقت دی چې هغه دوره بې اثرې پاتې شي چې خصوصا بچي ورته پاتې شي او هغه بچي چې له د کار کسب نه وي نو یو پله خو د هغې بیبي جذباتي زیان وشي. ما ته اوس لږ وخت کېږي خپلې کور ودانې راته وي زما یو خینه ده هغه هم دغه شان په ځوانۍ کې د هغې سختن حق رسېدلو د ګردو د فیلې د وجې نو هغې ما ته وی چې زما دا بچي چې به وده شو د شپې نیمه شپه نو تا ته خور وی ما ته دا وی چې تا ته زه نشم ویلی چې زه به تر ملا بانګه پورې ناستم او چې زه به د کوم کرب او درد نه تېرېدم. هغې خو به ځان له وده شو بچي. یو خو دا خبره چې هغه تاوان او زیان خو وشي بیبي ته ځکه چې زمونږ په ټولنه کې موږ پښتونولي باندې ژوند کوو او په هغې کې چې دی نو اسلام که هر څو دا اجازت ورکړی دی چې زنانه ودونه کولی شي او دا حق دی ورته چې د هغې سختن نه وي او هغه واده وکړي، خو داسې نه کوو موږ. نو دویم صورت یې دا وي چې کومه بیبي په کور کې اوسي د بچو سره او هغې سره هغې ته سر سپینوي. نو زما دا خیال دی چې په دغه کورونو کې اکثر سخر او خواښې بیا هم ني ځکه چې وخت سره سره هغې مړه شي حق لار د مرګ خو حق ته زموږ په ایمان دی نو بیا لیورونه پاتې شي. نو زه دا وایم چې دا بیبي چې نو اکثر په ځوانۍ کې دا د لیور ته لاس نشي نیولی ځکه چې د دې انا او د دې عزت نفس دا نه غواړي. نو دا بچي چې دی نو د دې مور نه پیسې غواړي ځکه چې سکول ته ځي د سکول دپاره د کالج دپاره پیسې پکاري. نو دا کومه بیبي چې نو د دې ته خپله پښتنه حنا او هوډ وایي چې ته لاس مه نیسه. نو دا د خپل بچي غلي کوي او ورته وایي چې پیسې نشته او په ارام کښېنه. دې سره چې کوم دی نو دا بچي د کمترۍ په احساس کې راځي. نو زه دا درخواست کوم د هغه ورونو ته موږ سره ناست هم دی ورور چې دا به تاسو داسې به ګڼئ چې تاسو اوس د دې بچو مور هم یئ او پلار هم یئ چې د هغې مور ته د دې خبرې دا ضرورت پیدا نشي چې هغه خپل بچي قلار کړي، چې دا ضرورت پیدا نشي دا مقرره نشي چې هغه تاسو ته په خپله ووایي چې موږ له دا پکار دی. زما دا یقین دی چې تاسو به داسې کوئ هم تاسو به خیال ساتئ هم ځکه چې پښتانه د خپل کور خیال ساتي د خپلو بچو او بیا چې داسې رور وي چې هغه د خپل رور سره دومره مینه هم کوي. خو زمونږ داسې موارد جوړېږي چونکې هغه زمونږ ملګری او د هغه بچي ظاهره خبره ده چې هغه بچي واړه پاتې دي له هغې د کار کسب نه دي. نو زما دا درخواست دی چې تاسو او د عادل ته هم وایم چې که داسې څه هم ستونزه وي د دې بچو لکه د مثال په توګه زه استاد یم نو که د مثال په توګه د داخلو څه مسله راشي یا چېرته په ادارو کې نو چونکې زه په پېښور کې نن سبا په یونیورسټۍ کې استاد یم نو داسې زمونږ د وسه څه کار وي هر بنده یو خدای سره مینه کول ځکه چې زمونږ دین به دې باندې به زه دا خبره ختمه کړم د مونځ ټایم دی چې زمونږ دین دا فیصله کړې ده زمونږ خدای پاک چې هغه وایي چې هغه مونځګزار یې قرآن وایي چې هغه مونځګزار یې چې د یتیم له دیکې ورکوي یعنی د یتیم په سر لاس نه راخکي د ضرورتمند ضرورت نه پوره کوي
او یتیم مطلب چې یتیم په سر لاس راخکل هغه سره مینه نه کوي شفقت نه کوي نو هغه مصلی چې دی انو د دروغجن دی د حساب کتاب رزم نه مني او د دینم نه مني ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی يدعو اليتیم ولا يحض على طعام المسکین بیا وی فویل للمصلین مصلی ته وی مزګزاری ته وی کافر ته نه وی فویل للمصلین الذین هم غن صلاتهم دک چې د مونږ کوي دته وی چې ته څنګه مزګزاره ته څنګه ته خو نه منې یکذب بالدین دا د حساب کتاب رز دا دین ته دروغ غني دا کافر نه هم لاندې کم کافر چې لکه د ابو طالب دا دین حق غني خود کافریت د هوټ د وجه مسلمان کیږي ته خو پکې ناست او نه منې دا اسلام قرآن وای د یسالونک ماذا ينفقون نه راواخلی او د واقیم الصلاه او اتو زکات نه تاسو په ارایت الذی یکذب بالدین باندې د قرآن د اکونومکس یا د اقتصادیات او نظام ولګوي ان خدای پاک چې کوم نظام را کړی دی مونږه کاش چې کارل مارکس قرآن مجید لوسته نو زه دا غنم چې دی بچو باندې شفقت کول دا اسلامی انسانی او پښتنه ذمہواری ده زمونږ د ټولو خپل رول جوړې دی شي او چې کوم ځای جوړې دی شي نو پکار ده چې موږ د ټولو ملګرو یو ځان مننه السلام علیکم ډیره مننه نور الامین صاحب موږ سره موجود دی سید عادل ورور هغه د دریو ریډیوګانو نه ریکارډینګ کوي نو معذرت وکړو ان شاء الله بیا په چته خبرو وکم اوس په د اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب د بلند درجاتو لپاره یو دعا وکړو الله تعالی دې ته مغفرت نصیب کړي دای کور ولته الله تعالی صبر جمیل ورکړي څومره پسماندگان دا غي دې الله تعالی دې خوشاله کړي دا غم دې الله تعالی په نور خوشاله باندې بدل کړي هر قسم ستونزو ترافیخ دې الله تعالی دې رفع دفع کړي الله تعالی دې زموږ استاد اتفاق اتحاد مینا ورورولي اخوت بایچاره قائم دائم وساتي څومره شاعران ملګری مشران زموږ چې وفات شوي دي الله تعالی مغفرت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمته